أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کوئی پلار دا اللہ تعالیٰ کی الذین کسان سرا یقاتلونکم چی جنگ کئی تاس سرا. اس بعضی مفسرین وئی چی دا دا جہاد بنے آیت پا قرآن کریم کی، خود بعضی نور مفسرین و مسلک دا دے چی نڈم بنے آیت اغا پا سورہ محمد کے دے بنیادی تصور التور کلیشے و دا جہاد دا دا عملی جنگ ترغیب دے. نو سورہ محمد تلار سے دا موضوع اہم ہے. آیت نمبر 3 رگو رہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کلچ ملاو شیا کسان سرچ کفر کرے دے جنگ کی. فَضَرْبَ الرِّقَابِ نو جنگ کی بسکے سشیرینی کو منویشی نو اللہ تعالیٰ وی نور بسکے ہوئی سمائٹ دیئر نیکس گزار پتن دے کی بسٹ. حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمْ تردے پورے چے تاسو دوی مغلوب کئی چے دوی سکئی مغلوب کئی. فشد الوساق نو بیا مضبوط اتڑے یعنی قیدیانے کئی. فاما منن بعدو یا دین بعد احسانو کئی و اما فداءن یا بدلہ کے مال واخلے یعنی یا مفتو کی بیا رہا کئی یا بدلہ کے مال واخلے. حکڑا حتی تضع الحرب اوزارها کلا چکل سیز پائروشی حتی تضع الحرب اوزارها چکل سیز پائروشی نو بس سیز پائروشی یہ مسئلہ ختم کری. خبر دیں کرالا خو اصل خبر دادا چڑم بنے تصور دا جہاد داؤن دے سورہ محمد والا لم بنے تصور دا جہاد دا پا سورہ الحج کے دے. سورہ حج آیت نمبر یوکم سلویخ و سلویخ بلکہ داتا درسنے واقع. ان اللہ یدافع عن الذین تاکہ سرا اللہ تعالی مدافعت کے دفاع کے عن الذین آمنوا تا کسان نچی ایمان راوڑ دے دا غی مدافعت سو کئی اللہ تعالی وجہ ولی کئی ذکر مقابلہ کے خائنان کافران دی. مقابلہ کی سوکتی خائنان کافر نو دا خدا خائن و کافر کو نہیں خواہ نو چی خائن و کافر نہیں خواہ نو مومنان و با اللہ تعالیٰ مگر کیا کئی دا خائن و دا کافر مقابلہ کی صحیح شو حکم مومن پخپلا خائن بھی نو بیا خدا سنگا مگر کیا ہوکی دلتا نکتر ہوا. ان اللہ لا يحب كل خوان الكفور تاکہ سر اللہ تعالیٰ نخوخی ہر خیانت کو ان کے کفور ہر ناشکر. اذن للذین یقاتلون اذن للذین اس اللہ تعالیٰ بنیادی تصور دا جہاد ورکی چی اذن للذین اجازت ورکلیشوی دیا کسانو تا یقاتلون چی اغی سر جنگ کولشی یعنی پا اغی بانے جنگ امپوز کلیشوی دے اغی جنگ نے شروع کر اغی بانے جنگ امپوز شوی دے خدای و مارتا اجازت ورکلے دفاعو کر دارنا سو کر اس خدای خدا سے نیشی ویلے چینا بس غلی ورطا کیا جمع دی
اذن الذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده کسانو ته یقاتلون چې هغه سره جنگ کول شي بانهم ظلموا. اوس الله تعالی وایي دا اجازت مولي ورکړې ځکه چې جنگ ور سره کول شي په جا باندې جنگ یې پوس کول ظلم دی بغیر د جست کاز او جست ریزن نه. بانهم ظلموا د دې وجه چې دای سره ظلم شوی دی. وان الله علی نصرهم لقدیر، اتا کی سره الله تعالی په امداد دوی باندې قدرت لرونکی دی. الذین اغکسان، اوس الله تعالی وایي ظلم ور سره څنګه شوی دی. یو خدا چې جنگ په امپوس کول شي او دوی مدا چې زیاته ور سره شوی دی. څه زیاته؟ الذین اخرجوا من دیارهم، اغکسان چې رایسته شوی دی من دیارهم د کورونو د دوی نه بغیر حق بلا وجه، بغیر حق بلا وجہ الا ان یقولوا ربنا الله، مگر صرف د دې وجه یو وجه وا چې د یو ولد خپل وطن نو وستل دی وی زمونږ رب الله دی، بل چاته رب نه دی، د بل چا ربوبیت او لارډشپ نه منو. در دي مسلمانانو واحد جرمو چې کافرانو دی وستل د مکینه، چرته نه وستل د مکینه. نه الله تعالی وایي چې چا کور او موسکی بیا دې التم په آرام نه پریږي وانټډ دی، التم په آرام نه پریږي دا زمون غوښتل دي وانټډ. نه الله تعالی یې بس کینو استیا خو بسم الله تعالی خدای نو واخلنه نو بنیادی تصور. اوس دې خبره کې څه خلاف عقل یا خلاف منطق خبره شته؟ نه دا خو اسی او عقل من سړی ته خدا او تماش دا خبره قران کې ده. و یو حکیمانه خبره مې اورېدلې ده چې کوم خلک بلا وجه د خپل وطن نه په زور وستې شي، صرف دا غي د دین د وجه، دا غي د عقیده د وجه، دا غي د فکر د وجه، او بیا د هغه خلاف نورم کانسپیرسی کی هغه باندې جنگ پوس کول شي، دای د پاره سب پوزیشن د اصل انساني دنیا کې سړی وایي چې he has all the right to defend himself. دا حق دی چې خپل ځان دفاع وکړي. خبره دین کړه نو تاسو ته بیا وایي دا تصور قران ورکړی دنیا دی. خبره دین کړه په دې باندې یو ډېر آسان باندې یو عقل من سره وکړي، یو عقل من سره هغه کوي ډېر آسان چې په دغه انداز ورته وایي چې څه خلک سړی په زور او په جبر داغې د کورونه اوباسي، هیڅ جرم نه کوي، هیڅ زیاتې نه کوي، سوای د دینه چې عقیده هغه نه کوم چې هغه د زور او عقیده ده، چې کوم دغه د زور او عقیده ده. نو عقیده خدای یو صدیق په لخوا ده په زور او به عقیده نشم کوس کوله صحیح. او نه صرف ده چې بلکې وی باسي او غي بل ځای پناه واخلي الته هم په خیر نه پریږي، بلکې وایي دا زمونږ وانټ دي. ینه راځي چې موږ اوس هغه بس کوي، ینه موږ دیوار سره لګولې دي، نو دیوار سره سره ولګنه مخکې ورته لار نه ناغه بس کوي چې ته بیا هم ټیلی ورکې نه خو دیوار سره جنگي هغه مخ راځي چې ته دیواله خو زره ورسېدل اوس دینه مخکې ماته لار ديسته ته بیا هم دي کې راکې نو دې مېډیکل پیسې. نو دا بنیادی تصور دا آیت نمبر یاد ساتئ چې سورہ حج آیت نمبر اته درش او نه درش. او سلوی لومبای سا اس نے نہیں سبق تراشی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کے پلاردا اللہ کے، جنگ کے پلاردا اللہ کے، الذین آکسان سرا یقاتلونکم چی اغی جنگ کے تاز سرا. نو اللہ تعالیٰ دا سے نہ ہوئی چې بس خو جوړه ډکور کې نه مې جنگونه کوي. نبی فرمایل وقاتل الذین یقاتلونکم، جنگ کوي هغه چا سره چې ستا سره جنگ کوي. نو سٹارټ د کومه غاړه شوی دی؟ اچھا شروع کړی دی. نو ته بس کې انتظار خو ورته نه کوي صحیح. نو یو وجه خو الته په سوره حج کې وخول، سوره حج کې چې بلا وجه د کورون نه د خپل پراپرټی نه استې شي صحیح. او نه صرف دا چې بلا وجه استې شي دي هغه چې کوم ځای پناه غوښتي د الته هم نفري دي، چې کوم ځای پناه غوښتي نه الته هم نفري دي. نو بس دغه کافی او سفیشنٹ او انف ریزن د دې لپاره چې سړی د خپل ډیفنس لپاره وړاندې شي. خبره دین کړه دغه یو ځان سره یاد کړئ چې یو وجه خو دغه ده چې سوره حج کې ذکر شو، او دویمه وجه دا ده چې د سوره البقرہ په آیت نمبر 190 کې ذکر ده. وقاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کوئی پلاردا اللہ کے، الذین
هغه کسانو سره یقاتلونکم چې قتال کوي تاسو سره ولا تعتدوا زیاته مکوئ. اوس الله تعالی وایي چې تاسو سره جنگ شروع کړی دی نو ته به مقابله دم سکے جنگ به هی کې نو الله تعالی وایي جنگ کوا خو بیا وایي ولا تعتدوا ګور زیاته باندې کې. د مسلمان جنگ چې وي دام د اصول مطابق وي نو هغه اصول معلوم دي په شریعت کې. نمبر 1 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هغه تا تنګي د دی وجه چې ستا عقیده بل ده نو تړم به دا غینه ډیماند وکړه چې سو اٹیک پکې نو ډیماند ته وکړه چې زمونږ د عقیده قبل وای نو کاغی وای چې او قبل وای نو پیغمبر اسلام وای بیا جنگ مکوا. یو دویم یعنی اسلام قبل وای نو کاغی وای چې اسلام قبل وای نو بل جنگ لپاره بیا څه گنجائش نشته. صحیح خبره یو ځکه چې هغه تا تنګي د سره وجه د اسلام د وجه نو کستا عقیده قبول کړو به وجه تنګي. صحیح کدا نه منی نو بیا دویم تسلیم سرنډر نو که سرنډر شو بیا هم جنگ نشته. خو د سرنډر معنا دا ده چې هغه به تاسو سبجیکټ وي بیا دا غي علاقه به ستا سټیټ ته سبجیکټ به نه کنټرولډ بای دیٹ اسلامیک سټیټ. دا دوه خبرې شو. درېمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې دواړو ته تیار نشو نو بیا جنگ شروع کا. نو چې جنگ شروع کې نو حضور اسلام دا غي لپاره قاعده ویلې چې لا تقتلوا شيوخهم بوډاګانو ته ورسنه وای بوډاګان به نه قتل ولا صغارهم ماشومان ته بس نه وای ولا نساءهم خذو ته بس نه وای ولا الرهبان مذهبي خلق ته بس نه وای مذهبي خلق لکه پوپ پریست ربائی یا د هر قوم ځان خپل خپل مولای ځکه چې وجه دا کامن شي د څلورو واړو کې چې دا نان کمبیټنټ خلک دي تاسو دي دا نان کمبیټنټ خلک دي جنگ نه کوي دا څلورو واړو مولای جنگ نه کوي صرف موږ کوو. صحیح نه نان کمبیټنټ خلک دي نه نان کمبیټنټ خلک دوی ته بس نه وای. بل قاعده پیغمبر علیه السلام وقوله چې فصلونو باندې بوله اور نه چي فصلونو ځکه دا فساد دی او په ونو په ځنګل بوله اور نه چي ځکه دا فساد دی. دا ژوند دی د دنیا ځنګل څه شي د دنیا ژوند دی نو ژوند به د دنیا نه تباہ کوي. مزید یو فرمایل بل قاعده چې مواشب ولا نمړه کې مواشي کټل غیان او مپسونه دا دې بس نه وای ها که ضرورت د پاره تاسو خوراک ته ځینو یو لیم کباب کوي یو خدای چې بس اثر راځي ختم کوي ورته او که یو کس په دوی کې یا سکسان په دوی کې تسلیم شي او په جنگ کې لاس اوچت شي تسلیم شي او په جنگ کې لاس اوچت کا پناه وخته لاس اوچت کړي معنا څه کوي پناه غواړي نو الله تعالی وای فاجره پناه ولا ورکي خو وی فرمایل چې وی ساتي په داسې ځای کې حتا يسمع کلام الله یعنی احترام سره وساتي خدا سے ځای کې چې دته د دین خبرې ورسي. صحیح شو حتی يسمع کلام الله چې د دین خبرې ورته رسي. ممکن ده چې الله تعالی ورزړه کې ایمان واچي دې متاثر شي طالبان سره بریکه د زنجیرو او هغه پر یو خوا دې بس یو اسلامي شریعت پاتې اسرائیل نه پیږي په یاد ته یاد کړو ولا تشویق ولا شجره خريجه او راکټ چې چکیه پر شته دلته محمد بس زين جوړ شو نه زين جوړ شو الله تعالی وایي چې حتی يسمع کلام الله چې د دین خبري اوري
نو چې دې خبرې سره بار بار اوري صحیح نو اخر ذهن کې ځای ونیسي سړی بیا وایي البته درس تمزو باید چې داسې کارونه وکړو څنګه اځ ټول قرآن خلاص شي او بیا هم سړی کې انقلاب را نشي نو خدای دې بیا رحم وکړي صحیح یعنی باید چې سړی دین زده کوي نو چې دوره لږ چینجز پکې هم راځي دا هم ډېر لوی غنیمت دی یعنی معنا دا چې د میټر کار کوي پاره بر روان ده پاروای تاسو سیما په بر روان دي یعنی معنا چې ټمپریچر اخلي صحیح یعنی بالفرض دا څنګه چې موږ فرشتي کې دي چې درسونه سره خو مثلا یعنی یو شی چې ما ډېر باغ پکې نه کو خو چې کله نه درس شروع کړی نو کله وکم نو ظلم داسې نو چې دا ظلم داسې کې دي معنا چې سیما حرکت کوي د ایمان سیما څه کوي هغه حرکت کوي تا ته خیدا چې رس شی غلط دی ته ته خی چې څه شی غلط دی نما تاسو لطیفه ویل کنه زموږ په کلی کې یو سړی ډېر غټ تاجر دی غټ تاجر نما خبر باندې ورته بیان کو دا غبل روړ دی هم تاجر دی او ډېر ډرامچی ونه دی مزاحي ونه دی نو دا مشر ورته یې نن خو قاضي سے بیان وورید یا دا زړه مې نرم شو دا څه کارونه چې مونږ کوو دا کارونه دي باید چې مونږ دې باندې سوچ کو دا کارونه بس کو صحیح نه غرور ورته وای ګور روري ماته ته په خوم ویلو چې د قاضي سے احترام ډیر کوه صحیح اغله چې احترام ورکې پس دې باندې باندې خدای وبخي صحیح ما تا ته ویلو چې بیان یې مودا دا بیان په زړه لګي خو چې کله د بزنس مسلې ته راځي نو بیا ته پاسا ځکه په زړه لګي د دنیا دی یو کار په پاتې نشو دا لکه قاعده چې مثلا کړو ما رسول بیان کې افسوس ته ورشي ما دا چا الله تعالی په کابل کې په دلوي دغه کې اوسه ولې نه ودې تجربه قاتلان او فنفارو دا وطن دښمن دا په مکمل کې تجربه کې بنديان هغه ور 50 کتنه پر ولا شو دا ولې نه هغه خپل باندې معلوم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کہ په میدان جنگ کې یو ادنا سپاہی چا یو کوچنی سولجر عسكر یعنی عام سولجر چې جنرال نه دی تورن نه دی جګړن نه دی بس خو که هغه په میدان جنگ کې یو غیر مسلم ته پناه ورکړه یو غیر مسلم هغه ته لاس چلته او هغه ورته چې یو ورسه صحیح نو جنرال ته هم حق نشته چې دا فیصله ما کوي ځکه چې اسلام په دې بالکل حرص نه لري چې انسانان دې مړ شي نه انسانان دې صالحان شي شر دې بس صحیح شو نو چې هغه تسلیم شي دې معنا چې شر بس کړه نو شر بس نو ستیم مړ وي صحیح اوس جګړن سے بیا تورن سے دانش ویلې چې ماته خلاص نیو چت کړی عسكر ته وچت کړی هغه عسكر تا عسكر دی صحیح ادا ټول عساکر د یو کمانډ لاندې دی یو انټیټی ده دا یو اکائی ده چې دا یو اکائی ده دا هغه امان دا تا امان دی لکه چې تا ور کړی ادروایز یو مسلمانانو باندې څوک اعتماد نه کوي صحیح شو یعنی بیا د تورن په پناه ورکول مو څوک اعتماد نه کوي دنه بل جګړن دی صحیح ممکن دی جګړن وایي چې تورن سي زه تورن پناه ورکول ډو منم نه بیا که جګړن چاله پناه ورکړه نو جنرال سے بوي چې زه پکې دا ډګرمن سے بوي چې زه پکې دا جګړن مګلن نه منم صحیح او داغه نه پس بیا ډګروال نه نو که ډګرمن سے چاته پناه ورکړي نو ډګروال سے بوي زین ورکو او که ډګروال سے ورته جنرال سے بوي زین ورکو صحیح او که جنرال سے ورته لوی درستی بوي زین ورکو نو بیا خبره قابلیت نو پیغمبر اسلام څنګه عجیب فلسفه ویلا ويجير عليهم ادناهم چې دای ادنا عسكرم چاته پناه ورکړه دا پناه ده د ټول اسلامي آرمي طرف نه خبره ده انکراله څومره درت لوی د امن پیغام تر دنیا کې بل چا ورکړي شرشا تصور کولای شي چې کوم تصور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او الله دنیا ته ورکړي د امن نو دینه پته لګي چې اسلام په دې کې بالکل حرص نه لري چې خلک مړکا نه په انوایډبل سرکمسټانسز کې کته مجبور شو جنگ شروع کو حتی لوسه کوشش کوي چې خلک مړ نشي بلکې خلک صالحان شي خلک څه شي چې د شر نه واپس شي نو صلی الله تعالی وی چې ولا تعتدوا زیاته مکوئ نه دا به زیاته وي چې نان کم بیکټ خلک یو وجه دا موجه ها بلا اراده ته په ګولای ولګي دی یا په شی بم باندې ولګي دا خو دا هوتا خدای اراده نه و چې دا غیبرو ستاره دا نه و چې نان کم بیکټ کو ته خو آرمی سره جنگي دي صحیح او څه شی دی ورغورځو هغه کې سیویلین هم څه کسان مړ شو خو تاسو اراده نه و چې سیویلین نه شي تو کم بیکټ سره لګیاوي خبره دین کړه
ولا تعتدوا زیاتے مکوئے ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی لا يحب المعتدین نخوخ زیاتے کون کی وقتلوا قتل کے دے حیث ثقفتموہم چه کوم ځای تاسو دوی عمومي یعنی یو ځل چې مو جنگ شروع کو نو بیا پکې دا مو وایي چې د فلاني ځای مړوا فلاني ځای مړوا بس بیا خو چې مړولې چې کوم ځای لاس لرګینو وهای وقتلوا مو قتل کوي کمبیټنټ حيث ثقفتم کوم ځای چې تاسو دوی ومندل واخرجوا او باسي دوی د خپل کورونو من حيث اخرجوكم زکا چې دیم تاسو استلی وای نو دا ریټالیشن دی ایکوال دا څه اوس چې کله مسلمانانو دغه چل شروع کو جنگ او جنگ کې مړیو شو کافران مړ شو نو پروپاګاندا خو ډېر عجیب شی نو کافرانو پروپاګاندا شروع کړه وی دا وګوره دا د پیغمبر ملګری دي انسانان مړ شي د پیغمبر ملګری انسانان مړ نو الله تعالی واقعي انسان مړول جرم دی انسان مړول جرم دی خود دین لوی جرم خو فتنه پیدا کول دي نه لوی جرم فتنه پتا ده فتنه غری فتنه پیدا کوي والفتنة أشد من القتل او فتنہ دا دیر زیادہ سخت دا او سرانگ دا قتل نپ گناہ کی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام اس اللہ تعالیٰ فرمائی جہاں کدوی دا مسجد حرام پا انوائرنمنٹ کی مکہ معظمہ کی نو التوار سر جنگ مکہ وی ہاں کدی جنگ شروع کن بیا کوئی برسرہ یہ بیا تو قوتا کہتے ہیں جی تاب مڑائی آتا بوائی چی مسجد حرام سر خواہ کی دی دا حرام حدود دی زور تسنوا ولا تقاتلوا مجنگ مکوئی دوی سرا عند المسجد الحرام پنزد مسجد حرام حتی یقاتلوکم فیه مگر علا چی قتال کئی دوی تاثر پدے مسجد حرام کے فین قاتلوکم کدی تاثر قتالوکم فقتلوم نبیع قتل کئی کذالک جزاء الکافرین دغرنگ دبدل کافرانو فین انتہو اسو گو جنگ شروع پا انیویٹیبل او unavoidable circumstances کی انگریزی لفظ کو ورطا لکھیں ورطا ہوئے inevitable او unavoidable circumstances INEVITABLE inevitable او unavoidable 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 چبال اللہ نشتا unavoidable نوستی جنگ شروع کو ذکر مجبور ہوا تبال اللہ رہا اللہ واللہ تعالیٰ فرمائی فَإِنْ انتہو کہ دائی جنگ نہ منشو دائی جنگ بس کر اللہ تعالیٰ ہوئی بس خدایوں بخون کے مہربان دے باید کہ تم بخون کے مہربان شی پیسید دا مسلمان تاکہ دا اللہ دے صفات و ریفلیکشن پکار دے دا اللہ صفات سری بخنا دا اللہ صفات سری رحم کول نو چی دائی منشو دا جنگ نہ تو ہم دا غسو فَإِنْ انتہو کچری دوئی منشو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تاکہ سر اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے وقاتلوہم افائٹ کوئی دوئی سرا دا دویم بل علت دریم علت دا جنگ یو علت قیداؤ چی دی مسلمانان دا کور وستی دی بے دخل کری دی او نہ صرف دا چی بے دخل کری سورہ حج کے دا ذکر شو بلکہ وہی زمون وانٹڈ دی مونتے واپس رکھے دویم دی تاث سر جنگ کئی دربانے امپوز کرے دے نو تب سکے دفاع وکیم او دریم دا چی وقاتلو قتال کوئی دوی سرا حتی لا تکون فتنتن تراغ پورے لا تکون فتنتن چی کانسپیریسی ختم شی فتنتن مانا دسی سکاری دسی سے ختم شی قوت والا ختم کا چی بیا دسی سے نہ کرے وقاتلوا حتى لا تكون فتنة قتال کوئی دوی سرا حتى چبا کی پاتن فتنة فتنة ويكون الدين لله الشغل بخالص اللہ دا پارا خالص اللہ دا پارا مانا ذکر اللہ تعالی شر نغواری پکپل دنیا کی شر نغواری پکپل دنیا کی ظلم نہ برداشت کی پکپل دنیا کی کفر گورا برداشت کی اللہ تعالی کفر برداشت کی مینز کافر نہ ہر تو گئی خوراک ورکی اسقاق ورکی ہر بلا ورکی کچھ ظالم ظلم شروع کی نکو مسلمان بھی اکا کافر بھی اپنا سزا ورکی تو دی وجہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم حکومت اور ریاست کفر طرح باقی پاتی کی دے شو ظلم سر نشی پاتی کی دے
یعنی کافر حکومت باقی پاتې کېدای شي خو ظالم حکومت نشي باقی پاتې کېدای. دا فطری قانون د شیرشاه. فتنه دسیسه ده. وقاتلوا حتى لا تكون فتنه اقتال کوي دوی سره تر دې چې باقی پاتې نشي دسیسه ويكون الدين لله اشغل بد الله لپاره. دین په معنا د غلبي. خو صلی الله تعالی بیا وایي چې کدی د دسیسو نه منش کدی دسیسو نه کانسپیریسی نه منه فاین انتهوا کدی منشو فلا عدوانا بیا د زیات تصور نشته د حمله تصور نشتا الا غل الظالمین مگر صرف ظالمانو باندې. نو چې د دسیسه کاری بس کړه نو معنا دا چې ظالمو خود ظلم نه واپس شو. ظالمو د ظلم نه واپس شو. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حراما دا په بدد میاشت حرام کې دا. نو د دې تعلق ته یو واقعي سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع رااله چې فلانه قبیله هغه یو کانسپیریسی او دسیسه شروع کړې د مدینه منوره باندې د حمله کولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې وکړه دا انفارمیشن راورسېدل حضور علیه الصلاۃ والسلام چې و میک شور کړه نو بیا به یو ګروپ د آرمی تیار کړ چې د قبیله طرف ته ورشي دباوي کوي. دا نه چې بس بړی کوي سیو کوي دباوي کوي. نو بس هغه دې تسریه وي چې پیغمبر اسلام به د اسمال ګروپ لګو د ټکولو د پاره چې دباو کوي. نو دوی چې لاړ ناوی جنگ شروع او چې جنگ شروع نو پاغوي کې یا په خطا سره یو بنده مړ شو. په خطا سره یو بنده مړ شو چې هغه د مسلمانانو معاهد او الایو د داسې قبیله سره تعلق چې دغه حلف او معاهده وچا سره مسلمانانو سره دي کنه د حکومتونو یو بل سره معاهدي چې د بتاله جنگ کې سپورټ ورکوم چې در باندې حمله وکړه تب مال جنگ کې سپورټ ته وایي سو ورته الاینس سو ورته نه د الاینس. نو مسلمانانو سره معاهده وا د دې قبيله خو په خطا باندې داغي سره پکې مړ شو. نو چې په خطا باندې بنده مړ شي بلا ګناه نو که مسلمان یو که کافری داغه د لپاره خون بهاوي څه شي ور دیت ورته خون بها سلو خان یا داغه قیمت سلو شان یا داغه قیمت صحیح. یو دغه خبره چې مسلمانان چې دا سریه لاړه دا ولي چې دا ګروپ لاړو نو دوی خلکو سره جنگ شروع کړ او لکه چې بار بار دا مسله تیر شوې ده چې په کال کې سلور میاشتې هغه وخت داسې وي چې جنگ کول پکې حرام وو. کافرانو بم نه کو پکې مسلمانانو بم نه کو. یو رجب دویم ذوالقعده دا د واړه اختر نه بعد چې کوم میاشت دریم ذوالحجه دا د حج میاشت وي لوی اختر والا او دریم محرم چې لوی اختر میاشت پسې وي کوم. نو مسلمانانو جنگ شروع کو او دوی دا خیالو چې دا د شعبان لومبای ورځ ده د څه ورځ ده رجب پسې کوم میاشتي هغه شعبان دی د شعبان لومبای ورځ ده او نور خلکو دا د رجب اخیری ورځ وه. نو که د رجب اخیری ورځ وه نو جنگ کول پکې ناروا وو. که د شعبان اوله ورځ وه بیا پکې جنگ کول جایز وو. صحیح شو. نو کافرانو بل دغه دشمن خو چې دغه پروپاګاندا موقع د لاس نه پریدي نه هغه پروپاګاندا شروع کړو دا وګوره دایله د اسماني دین تابع دي په حرام میاشت کې جنگ شروع حرام میاشت کې جنگ شروع کو بندې مړ خبره ځین کې رااله نو الله تعالی وایي چې دا حرام میاشت کې د مسلمانانو په نس حرام ده ادای په کې جنگ کړی دی استاد هم د عقیده چې میاشت کې جنگ ناروا دي. صحیح. then what is wrong with them? why you are not talking about yourself? د خپل ځان خبر ورنه کوي چې موږ هم په میاشت حرامه کې سره جنگ کوو. خبره ده کړه یعنی دشمن چې ستا متعلق بدنیتی لري هغه به همیشه شیستا پوګه راړي. خبره ده کړه نبی فرمایي
چې الشهر الحرام بالشهر الحرام کدا میاشت حرام وا نو خدای پکې هم جنگو کا تاسو پکې هم کو ها نو موږ ورته خره پخره شوي څه شوي یعنی ایکول شي کدی جرم کړه تاسو هم کړه تاسو د خلاف پروپاګاندا وکړي یعنی سړی کو پروپاګاندا د بل خلاف الګ کوي اگر چې جایز نه ده صحیح خو د بل خلاف چې په خپل خو د جرم نه کوي څنګه وزه مثلا اجي عبد الباری نه خطا وشو از شیخ صاحب ته پته اجي باری داس چل کړي حالانکه زه په خپل هم د کار کوم ها نظامات زیب راکې باید چې ما خو بیا دغه ناروانه کول یعنی زه الا اگر چې حق نه لرم چې دا خبره پروپاګیټ کوم خو کومه هم انساني بنیادونو باندې چې ما کې کم از کم دا خامي او دا کوتای نه نو الله تعالی دا کافرانو ته وایي چې د میاشت حرام دا پروپاګاندا مو شروع کړه نو دا مو نه شروع کړه کدي مسلمانانو په میاشت حرام کې جنگ کړي خو تاسو هم کړي الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حرام دا په بدد میاشت حرام کې دا والحرمات قصاص والحرمات قصاص محترم سيزنا قصاص هغه برابر دی او بل سره محترم سيزنا یو بل سره برابر دی حرمات وای قابل احترام شي نه او قصاص معنا برابرۍ قصاص ته هم قصاص څه کوي چې برابرۍ راځي فمن اعتدى عليكم وصلى الله تعالی فرمایي کوم میاشت حرامه ده خو چې څوک تابانه حمله کوي نو باید ته په موږ فمن اعتدى عليكم فسوق چې زیاتې کړي تاسو باندې فاتدو علی تاسو بدل ورکړي دوی ته انتقام واخلي دوی نه بمثل ما اعتدى عليكم خو برابر دا زیاتې چې دوی کړي تاسو باندې واتقوا الله ويرګي الله تعالی نه وعلموا پوښي ان الله مع المتقين چې تاکي سره الله تعالی د پرهیزګارو ملګری دی وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي په لار د الله کې ولا تلقوا الله تعالی فرمایي چې په انوایډیبل او انیویټیبل سرکمسټانسز کې مو جنگ شروع کو نو جنگ خو مفت نه کیږي جنگ خو پیسې غواړي جنگ څه غواړي نو الله وایي د الله لپاره کې د پیسې هم لګوي چې سره پیسې شته جنگ خو مفت نه کیږي وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة امغرزوي بأيديكم لا زانون اقبل لا سن اقبل یعنی زانون اقبل الى التهلكة هلاکت تا اوس چې جنگ شروع شو چې جنگ شروع او ته پکې پیسې نه لګي نو الټیمیټ ریزلټ به استاد قوم ډیفیټ د مسلمانانو ډیفیټ اګه مسلمانان ډیفیټ شو نو نستا عزت پاتې کیږي نستا مال پاتې کیږي نستا جایداد پاتې کیږي دا څه راته نه ده ځکه بیا په دې هغه تر باندې غالب شو خو هغه راځي ارته نه کنټرول کوي نو دی وجه الله تعالی فرمایي دا خودکشي ده کدا مال نه لګي د ضرورت موقع باندې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم مغرزوا اذان قبل التهلكة هلاکت واحسنوا احسان کوي ان الله يحب المحسنين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي احسان کوونکو سره واتم الحج اوس په جنگ کې دوه شی نه جنگ کې څه شی نه یو پکې بدني مشقت وي او بل پکې مالی خرچ وي یو پکې پیسې لګي دویم پکې بدني مشقت نو دې لپاره یو ټریننګ پکار دی چې دا مال لګول ته هم اساس شي او بدني مشقت ته هم تیار شي نو الله تعالی وی حج او عمره کوي دا ټریننګ باندې کیږي ځکه هغه هم دواړه سیده لګي څه پکې لګي دواړه سیده ځکه حج هم د جهاد نه کم شي نه دی بلکې ما په خیال خو د جهاد نه زیات مشکل شي دی دیو جن حدیث کې راځي څنګه یادني شرسه ته په کله دین سلامه دا یاد اوسه پیسې خو بلا شي تاسو کنه اسمه دي شرشام لو کو نه وایي نه خدای راو باسي نه نو دې چې پروس کال ته پاکستان ته ما ورته ملک حج لبتلې وي نو بس په دې پیسو سره به دومره نور کړو بس حج برابر شه پاکستان ته هم تلې واتم الحج والعمره لله وصلی الله تعالی فرمای حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام نه درته عائشه تاسو وی اعلن نساء جهاد خذو باندې جهاد شته پیغمبر علیہ السلام ورته جهاد لا قتال فيه دا سه جهاد پښتا چې کی جنگ نشته جهاد دې خو جنگ پکې نشته حضرت عائشه تاسو ته دایي کوم قسم جهاد دې پیغمبر علیہ السلام ول حج والعمره څه حج او عمره دا داسې جهاد د جنگ پکې نشته
صحیح خو جهاد دی ځکه مال پکې هم لګي او نمبر 2 بدني مشقت پکې هم دی. او بدني مشقت خدا سي دی وای سبحان الله چې سړی ته کوم نزله ولګي او کوم مفلو لګي او تب در باندې عمر شي او احکام به هم پوره کړي. صحیح ابړه سعودي عرب هغه هیټ هغه چې دی وای یا سبحان الله ها دا سره انټي بیوټیک و دا انټي بیوټیک ورسره نه سره نو بس دا سره ټیک دا ډېر شریف سره مدرب د جون جولای میاشت دا مستبق وایي الحج نه کړ د وجه او تل کې څه لګي د ول رنه څه څه سبق ده هغه به صرف جولای کې راغی عمره او وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا مُكَمَّل ادا کئی حج او عمرہ للہ خالص اللہ لپاره. او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. پیغمبر علیہ السلام وہ حج او عمرہ بیا بیا کوي د دوه سيزونو ورته نجات ملاوي شي. یو به دنیوي ژوند کې د فقر او فاقین او د لوګي نرته نجات ملاوي شي او آخرت کې به د ګناونو خدای معاف کړي. نو بس سره دنیا کې دا غواړي چې فقر او فاقه پني او آخرت کې دا غواړي چې ګناونه نه. نو بس د دوړو لپاره خیر علاج څه حج او عمره چې پیغمبر اسلام وی بیا بیا ځي. واتم الحج والعمره لله اکامل پورا کئی حج و عمرہ خالص اللہ لپاره. فإن احصرتم فمستيسر من الهدي فإن احصرتم کچرتاسو بنکړې شوي معنا سعودي حکومت وی چې نه برازي تاسو ته وبایي بیماری لګېدلې ده. پاتو کا تاسو زمونږ د کلی څخه تلل او سکول کوم نو هغه جهاز کې دایره یو لګیدا هغه خلک په شپ کې تل څه کې مطلب شپ کې نو پته نشته 15 زره حاجیانو چې هغه ته وبایي دایره یو لګیدا. نو بس سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه ای حرامونه تړلې سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه د وبایي بیماری نور حاجیانو ته هم لګي. صحیح ناغي بس واپس کړ او بل کال حکومت په خپل خرچه باندې ټول لیدل. صحیح نو دې ته وایي احصار. سوې ورته احصار معنا سیز دیم اور پریونٹ دیم. فاین اوسیتو کچریتا سمن کړې شوې د حج دا دای غیره او احرام وکړل نو د احرام نه خدغه څخه مفت کې نشي وته. احرام دې تړل دې نیت کړه دې میقات ته تیر شوی. صحیح او بیا حج ته نشي د سعارض د وجه حکومت ته پریدینه سعارض د وجه خبره دې کړه نو اوس بیا سکے د احرام نه بسنګ وځي دا خدا څنګه نه کیتا کپڑے جوړې بس وي باسا نه دا خدای الله تعالی سره یو معاهده کړی دا د معاهدې نه پراپر طریقې سره راوځي. نو پراپر طریقې سره راوتل داری چې ستاده طرف نه به التا په مینا کې یا بیت الله سره خوا کې یا په مکه معظمه کې څوک لیم بلالې نو تبه الوځي. صحیح یو لیم باور لګي یا دی یو لیم بچاته وای نو دای د لپاره پاکستانی امبیسی تنظیم کړو ټول لپاره الته لیمونه زبر کوي احرام نه باندې بس خبر دین کړه. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کچره تاسو منکړې شوي د حج یا د عمرې نه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نو بیا تاسو هغه هدیه معنا گیفت او د دې گیفت نه مراد دی یو مواشي څه شي مواشي لکه پسه یا څه. فمستيسر من الهدي نو تاسو اولېږئ هغه ځناور چې تاسو ته آسان وي. ولا تحلقوا رؤوسکم امخرئ تاسو سرونه خپل ځکه چې سړی احرام وتړي نو ویښته پرولې نشي. ولا تحلقوا رؤوسکم مخرئ سرونه خپل حتی یبلغ الهدي محله تر دې پورې چې ورسېږي دا گفټډ حیوان محله او ځای خپلتا ستا ځای خپلتا د امام صلی الله علیه په نسبانه بد منا حدودو کې ذبح کیږي. د شافعي سے په نور ائمه په نسبانه کوم ځای چې حرام کې ذبح کنه بس جائز دي. فمن کان منکم مریضا او هغه څوک چې ویل تاسو نه مریض او به ادم من راسه یا په د باندې څه تکلیف وي د سر طرف نه به ادم من راسه د سر طرف ته تکلیف وي نو په خوا خو دا دوايا نه وي دا لایسنس یو شی موږ ته شپږ وایي تاسو څه وایي شپږ وایي اوس دا شپږ چې وشوي نو هغه دوره دي چې تاسو ویني راو بس او تا کمزورې کوي. صحیح نه په خوا اوس خو دوايي پکې واچي انټي لایسنس نه بدغه
لایسنس ختم شي خیر اوس خلک صفادي اوس په ما په خلک چاجي سپږي ویونه صحیح ځکه صفای کې خلک په باب صفای نه کیدنو په ان ډېر سپږي به وشي نو الله تعالی فرمایي چې کو څه باندې تکلیف له سر د غاړي یا سر درد او ډاکټر ورته وي چې ستا سر بخرو او دې ځای بشکر لګاو دا شکر دی خکر د پسس کر نه دا په وطن کې به د دې بلډ راځتو لپاره هغه فکر استعمال دي زده ورته پټنې کو اخر به ټول لګو بیا به دا سره تاسو چې کیسه تیر کړی ده کنه دغه طریقه و په شرشا ته تاسو د شاره به مخه نه چې کله بیماری وکړه صحیح نو اس کا سردردی تکلیفو یا د شپږ تکلیفو یا بل څه تکلیف چې بغیر د خریولو نه کار نه کېده نو الله تعالی فرمایي چې فمن کان منکم مریضا اغسوک چې ویل تاسو نه مریض او به ازم مر راسه یا وی په د باندې مرض او بیماری د سر جانب نه ففدیه من صيام لازم لد باندې فدیه من صيام دروزو او صدقه یاد صدقه او نسک یاد قربانه فاذا عملتم چې کله تاسو محفوظ وي نو معنا دا چې سره اخرو او په احرام کې او د ذبح نه روان دي سره اخرو نو دې بس کوي فدیه باور کوي اوس فدیه خدا را چې ولیم دې ذبح کی صحیح اوس کلم نشي ذبح کوله یا لیم نه ملاويږي د لیم قیمت د صدقه کی د لیم قیمت د صدقه کی او کله سره پیسې دي ان بیا به روزي نشي نه سبا کوي فاذا عملتم پس کله چې تاسو محفوظ شئ په عمل شئ فمن تمتع بالعمره الى الحج اوس ما تاسو ویل چې حج درې قسمه دي یو ته وایي حج افراد بلکې اول د عمرې نه والا د حج به آسان شي یعنی د عمرې تصور خدا دی چې سړی عمرې لذي چرته دي عمرې لذي نو چې میقات باندې تیریږي نو احرام وتړي او نیت وکړي د عمرې نو چې کله بیت الله ته ورسي نو طواف وکړي بیا سعی وکي او د سعی نه بعد سرخري مسله ختم شو عمره وشو دا خو عمره ده اوس دیم د حج نو حج بیا درې قسمه ده یو حج افراد نو حج افراد دی ته وایي چې سړی په میقات تیریږي نو احرام وتړي او نیتو کې د حج صرف نیتو کې د حج صرف نو در لپاره حکم داده چې دې کله بیت الله تعالی شي لا تر اوسه د حج رد نه دي نو چې بیت الله تعالی شي یعنی د حج رد لانی شروع شي نو دې په یو طواف کې هغه ته وایي طواف قدوم دا سنت ده سوې ورته طواف قدوم و چکرې ولګي اوس کله طواف قدوم سره سعی مکرر صفا مروه مېسي سعی مکرر د صفا مروه مېسي نو بیا د حج طواف چې کله کوي د اختر په ورځ باندې نو هغه د بیا سعی نشته هلته بیا هغه طواف پسې ور باندې سعی نشته خو که دلته دې طواف قدوم سره سعی نه کړي نو بیا د حج طواف سره سعی کوي او چې دا طواف قدوم وکړو نو دې خو چونکې په میقات کې راتېرېدو نو د نیت څه کړی دی د حج د عمرې نه کړی د حج کړی نو بد چې صرف طواف وکړو دې به په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج سپوري د کمپلیشن اف حج پورې چې حج کمپلیټ بیا به احرام لري چې سر به وخوري خو په دې حج افراد کې قرباني کول واجب نه دي سنت دي یعنی کوي که ثواب ورته ملاوي شي کله په ونه کړه دې باندې سب حشته نه دیم د حج تمتع حج تمتع دې ته وایي چې سړی ځي خو حج لا خو لا د حج ورځ نه دي سره دې ورته شته واته لسره د پس په حج شروع کیږي سره پیزره د پس په شروع کیږي د په میقات تیریږي نو په میقات باندې خو دې بغیر د احرام تیرې دي نشي نو په میقات باندې احرام وکړو نو دې په نیتو کې د څو د عمرې سره نیت وکړي د میقات نه د عمرې سره نو چلان شي بیت الله ته عمره او پوره کړي چې مونږ وې درې سيزري طواف دې سعی ده سرخريل او چې بیا کله اتمر وز د ذوالحجې د میاشتې راشي کوم چې د حج لومبای ورځ ده نو په هغه ورځ باندې به بیا غسل وکړي احرام به واچي او 2 رکعات نفل به وکړي او د حج نیت به وکړي کوم ځای نه د خپل هوټل یا د بیت الله شریف نه خپل هوټل د بیت عظیم مینا ته
نو دې ته وایي حج تمتع. خو چونکې ته خو د حج له خو د حج په سفر کې د عمرې فایده واغسته، د حج په سفر کې د عمرې اضافي فایده واغسته، نو باید چې د خدای شکریه ادا کړي، دا په واجب شو، نو د دې وجې دې به ذبح کوي. دا شکریه ذبح ده، خو واجب ده د تمتع. دریم د حج قران. نو حج قران دا چې په میقات سره تیریږي، نو د حج او د عمرې دواړو نیتو کې په یو ځای باندې چې زما نیت ته د عمرې او د حج دواړو ماته آسان کی او مانه قبول کی. نو اوس په دې صورت کې د بیت الله ته ورسی، نو دې به دوه طواف کوي. یو طواف قدوم لکه په حج افراد کې شته و چکرې، او دوی به د عمرې لپاره طواف کوي، وو باغ کوي. ا د عمرې لپاره خو سعی واجب ده، نو سعی به وکړي. خو چونکې د حج او د عمرې دواړو نیت کړی دی په دغه احرام کې، او سر نشي خورلی، بس د عمره دغه سره کمپلیټ شو، سر نشي خورلی، نه احرام لري کولی شي. دی به وي په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج، انټل کمپلیشن اف حج. او په دې کې قرباني واجب ده، ځکه چې ونس اگین د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغسته، د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغسته. نو دلته کوم لفظ تمتع چې دی دا د حج تمتع معنا نه ده، دا معنا د فائدې غوښتلو نه. فائدہ د حج د سفر نه سره اخذ په دوه حجونو کې، یو حج تمتع کې بل حج قران کې. او څه فائدہ دی اخلي؟ یعنی زی خود حج لا او عمره ور سره اضافي وکړه. فمن تمتع بالعمره چاچ نه پواغستا پادای گئے د عمره ال حج الا کتن کے حج تا فمستيسر من الهدي، نو لازم د باندې هغه شی چې آسان ورتا د گفټډ حیوان نه. فمن لم یجد چاچ دانموند یعنی ملاویدنه ورته یا پیسې نه ورته، فصيام ثلاث ایام فی الحج، نو دے بروجین سے درې ورځې په حج کې، وسبعه اذا رجعت حج با آخری ورځ به عرفه، نو دے به شروع کی د ومنه وما اتم نهما، نو درې بدلته ونیسي صحیح، او وروجې په پاتې کیږي چې کله د حج سفر ختم شي وو به ونیسي. وسبعه اذا رجعت او روجه چې کله تاسو واپس نه فارغ شئ، تلک عشرة کاملة، دا لس روجی دی کامله فدیه ده. ذالک لمن لم یکن، دا د هغه چا لپاره لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام چې د کورنی په مسجد حرام کې، یعنی حرم کې. مسجد حرام کې معنی یعنی د حرم حدود او استوګنی د بهر نه راغلي، کتل راغلی د بهر نه راغلی، هر چې د مسجد حرام اوسیدونکي دی، یعنی معنا د حرم دنه هغه د حج لپاره د حج هی ادا کوي. هغه باندې عمره له مستقل دي ټول کال سي، دغه خو د حرم حدود کې اوسېږي صحیح. نه خو صرف د حج ادا کوي پاتو باندې د خپل کور بیت الله تزیم نه کوم ځای احرام تړي، د خپل کور نه احرام تړي ځینې مینات صحیح. الله تعالی فرمایي چې دا قربانای مسله واجب ده هغه چا لپاره چې د بیت الله په حدودو کې، یعنی د حرم په حدودو کې نه اوسي. د حرم حدودو کې چې اوسېږي هغه په میقات تیریږي نه عمره سره پاره کوي، هغه د میقات نه دن لري، ځکه دا مواقیت کې 15 سودي 15 پلیسز، یلملم، جحفه، ذات عرق، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. ذو الحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، یلملم، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. استثناء گاڑ یا جہاز، گاڑ یا طیارہ دا د شام په طرف باندې راځي، نو بیا میقات د جحفہ. کله عراق د سایډ نه راځي نو بیا میقات د ذات عرق، کله یمن طرف نه راځي نو بیا د یلملم، کله جاردن طرف نه راځي نو بیا میقات د قرن المنازل، کله مدینه طرف نه راځي نو بیا میقات د ذو الحلیفہ.
او دا پنځه ځایونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړی دي. تاسو څنګه چا خولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وجه اجیاز کې بیا اعلان شي یا اجیاز ول خپل اعلان کی یا په حاجانو چې عالم ته وایي چې دې تصریح وکړه صحیح نو راځي او د اجازه لوډ سپیکر استعمال او حاجانو ته طریقه وکړي چې څوک حج افراد کول غواړي غیر دا الفاظ وایي څوک حج تمتع کول غواړي غیر دا وایي څوک حج قران کول غواړي ا دې دا خبره ده چې راځي پنځه منټ نو دغه طریقه ده. اوس یو د مواقع یعنی میقاتونه پینځه او بل د حدود حرم. حدود حرم دا میقات سره تعلق نه ساتي، دا خو نور ځایونه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړي لکه د دې طرف نه چې سړی وي نو چې 23 میله مکه معظمه د پاتې شنو الته یو بورډ لګیدل کوم ځای چې روډونه دوکي د مسلمان روډ او د نان مسلم. نو دې معنا دا ده چې دا د حرم پوله ده. دا اوس کوم 23 میله بدل چې کېده په حرم کې روانه دي ته زمين حرم وایي. څه ورته زمين حرم دغه رنګ د مختلفو طرفونو نه پیغمبر اسلام مختلف پوینټونه خولي چې دې دا د حرم مکه شروع کی د حرم مکه شروع کی. نو اوس کوم خلک چې په دغه مکه کې اوسېږي یعنی دغه پوینټونه دنه نو هغه ته وایي د حرم خلک. دا درویش مله دنه چې اوسېږي هغه ته وایي د حرم خلک. نو د حرم خلک چې دي د هغه د پاره خپل کور هی میقات ده. سوال میقات بل خپل کور ولا میقات ته سایت ودانو چې ته واپس یمن ته راځه غاړه برازي یا ته اسلام چې مدینه منوره ته ذوالحلیفه طرف نه پاتې په خپل کور خوانه احرام وتړي صحیح او حج روان یا کوم عمره کوي نو عمره روان شي. ذالک لمن لم یکن آلو دا غچا دا پارا چنوی اہل داغ حاضر مسجد الحرام حاضر دا مسجد حرام واتقوا اللہ یریگے اللہ تعالیٰ نا وعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب تاکہ سر اللہ تعالیٰ سخت عذاب ورکون کے دے. الحج اشہر معلومات حج یا وقت حج اشہر معلومات دے دا پارا معلومی میاشتی دی دے دا پارا معلومی میاشت دی. نو معلومی میاشت معنا دا ده د دالتوری کا مسئلہ چې دا شوال دی د واړه اختر میاشت، ذوالقعده ده ورپسې میاشت او ذوالحجه ده د لوی اختر میاشت. نو چې سړی حج لذي حج دي نو په دې میاشتو کې په میقات باندې تیریږي ا د حج نیت یو کاله کې لا دونی میاشتې پاتې دی حج ته او په میقات تیرې ده لا دونی میاشتې پاتې دی ورته خبره ده کې رااله او د نیت تاسو کو د حج وکړو یا د حج قران وکړو د عمره ټول کال کول شي. خو د حج لپاره سپیسیفیک ټایم دی، عمره ټول کال کې په حج لپاره سپیسیفیک او خاص ټایم دی. نو چې خاص ټایم دی نه د هغې د احرام په هم څه خاص وختونه وي چې په میقات تیرېږي نه هغه وخت په احرام کې. نو په دې دریو میاشتو کې چې کله سړی تیرېده بلکې لس ورځې 2 میاشتې کېږي تقریبا 10 هم کم 2 ورځې یا 3 ورځې او 2 میاشتې کېږي یعنی شوال ذی قعده او لس ورځې د لوی اختر 2 میاشتې لس ورځې کېږي. نو په دې 2 میاشتو لس ورځو کې که سړی په میقات تیرېږي او احرام وتړو سینت کې کړی د حج نو دا نیت صحیح دی، دا نیت صحیح دی په نس د 3 واړو 4 واړو ایم دا خدای په بدل احرام کې ځکه نیت د حج کړی نو دا دونی میاشتې په څه کې تیرې په احرام کې به تیرې. ها احرام بدلول شي خو به احرام پاتې کېدی نشي. احرام لکه په حج کې احرام ګنده شي یا اخیری یې سره بدلول خوشي صحیح چینجایي صحیح خو به احرام نشي پاتې کېدی یعنی په احرام کې کېدو معنا دا نه ده چې چلو اډو ګنده پکې یا پکې سپګي ولګي دې بس په دغه احرام کې کدي بدل کړو احرام دې ماتي نه چینج کې خدای بنده یا وی وینځه خبره دې کړه خدا نشي کولای چې خپل ډریس واچي نه چونکه تا په میقات را تیرې دي نو اراده لري څه کړی د حج نو بس په دغه احرام کې به دا وړه دې 2 میاشتې چې حج دې پوره شي بیا ځان لري کې نو دغه نیت صحیح ده پنځه د ټولو باندې هر چې دې 3 یا 2 میاشتې نه وړاندې زمانه ده لکه اوسړي د شوال د میاشتې نه وړاندې رمضان ده د رمضان نه میاشتې شعبان ده د شعبان میاشت کې په میقات تیرې ده یا د رمضان میاشت کې په میقات باندې تیرې ده انیت یو کده حج احرام وتړ سره لپاره
د حج د پاره نو پنځ درې امامانو د نیت باطل دي ځکه دا به وخت لري دوی پنځ درې امامان دا به وخت لري دا ذکر مسبقین د موږ نیت یو کې سار نو دا باطل نه کوي دا تاسو ته باندې فرض شوی نه خدا درې امامان استدلال امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا صحیح دی هم په دې احرام باندې حج کې خو مکروه دی صحیح یعنی حج کې دی شي خو څه دی مکروه دی یعنی ډیس لایک دی فمن فرض فیل الحج پس چا چې لازم کو ځان باندې په دې میاشتو کې حج نو په ځان باندې حج خو خدای فرض کړي حج څو فرض کړي چې سړی مالدار شي او وسیکي نو فرض شي صحیح خو کو سړی احرام وتړو نو بیا خو ادایګي لازم شوه باندې نو دا کار ته خپل کې فمن فرض فیل الحج پس چا چې لازم کو په دې میاشتو کې حج په احرام سره فلا رفث نو شهوتی خبرې باندې کوي په احرام کې څه باندې کوي شهوتی خبرې باندې کوي سیکسوال ټاک باندې کوي ولا فسوق اسپیره بد خبرې باندې کوي کنځلې باندې کوي تاسو شکنځا ورته وایي شکنځا باندې کوي یا اسپیره بد خبرې باندې نه کوي ها چټیا خبرې باندې کوي ولا جدال فی الحج او آرګومنټس باندې کوي په حج کې حاجانو د پردان روان شي او بل سره آرګومنټ شروع کی ځکه د آرګومنټس نیکسټ سټیپ وی جنگ کول آرګومنټس شروع شي نیکسټ سټیپ سي بیا خصوصا که پښتانه نو دا خوشور ده چې دا نیکسټ سټیپ پسي یو بل ته ورپسي نه الله سره آرګومنټس پکې وما تفعلوا من خير او چې تاسو کوي د څه خیر نه يعلمه الله پويږي غیبان الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دا خلق براتل د مختلف علاقونه نو احرام به پیسې به ورسره وینا حج لبرال نه به خوراک ورسره نه بس خاکو نه به اوسېدلو ځای ورسره نو بیا به خلکو نه سوال کوي څه به کو نو الله تعالی فرمایي چې زما کور ته راغلي سوالونه کې ته راغلي سره ولې راځي الله تعالی وایي چې زه حج او تزودوا ځان سره پوره توشه واخله تزود معنا سره پوره توشه تاسو توشه وایي ورته یعنی سفر خرچه صحیح نو سوره والا پورا توشه الله تعالی وی فإن خیر الزاد التقوى بهترین توشه هغه چې پاغه د سوال کولو نه بچي څنګه بچي د سوال کولو نه نو کته وای چې زما بلګي مثلا ال $1500 نو سره $1000 صحیح دور لګی نه هغه کته لګی نه 15 لکه هم ولې شي صحیح کیننو البته کار ډیر آسان از جوړی مولوی اخلي نه په هیڅ کلاس نه دي صحیح نو څنګه شیرشاه باندې مالدار سره چې نه بدن سره $100 وړي نو خدای سره 1500 یو څو دی باندې گزاره کوي حاضر وو شیرشاه تاسو وروړي ځان سره دا ګور یعنی مالدار سره چې دام نه معلوم چې ما سور ډېر لګوري کېده دا مثلا چې امریکایي ورته خلک چې دی وره هغه د کریډټ کارت یو څه وی ٹھیک ہے نا سود پہ نہ راضی نفس حالانکہ کریڈٹ کارڈ جسٹ فار نتھنگ یعنی جسٹ فار نتھنگ فار د کریڈٹ کارڈ قائل نے خو بازی امور دل ته پدې زندګۍ کې داسې چې بغیر د کریډٹ کارت نه چلیږي نه ما یو ځل سشي غستنو ما ته وستا کریډټ ته زه په دې پوهیدم نه ځکه نوم به راغلی امریکا ته وستا کریډټ خله نو ما یې نه کریډټ خبر دی ته وای چیرې چا پیسې مې سره باندې نشته صحیح او قرضې مرزي در باندې نشته ما زما خدا ته کریډټ ته بیچاره باندې یو پیسې نه نه چې در باندې هغه راته خو مې دا هو ډیس کریډټ هغه د مسله ولا خلکو وایي موږ دوه پیسې نه لرو د شاف ریزو یو باید پور چانه شي چې دا خیال دې اولاد کورونه مثلا په پور کې چې شام په کریډټ کارت ورکړي تاسو مثلا نه کورونه په پور باندې اغستل دا خو د یو روټین بزنس دی او هغه داسې پور نه شي پتا باندې نن ډیو دی هغه ته داسې ورکړل کړه چې رنټ ورکړي صحیح شو هغه هډو کنسیډر کیږي نه البته کدا چې قرضه چا باندې چې هغه نن دیو ده نو به تا قرضه خلاص کړه صحیح اته کدا غي پلی اخلي یعنی نثار احمد لا قرضم نه ورکې او وايي چې ما باندې نثار احمد قرض ادا کول شي خو دوړو ځان خلاص نه دلا قرض ورکې نه حج ده نو دا به فراډ دی خبر ده کړه زه دا پیسو بیکاپ لپاره دی ورکې دا اصل د حج مسایل کې په پیسې مصرف کې نه د کور لپاره اضافه لپاره د پیسې نه سم پېښولای
نو خو لازم ده اور چې بچو اوس بچي بس دی بس دا باندې کوي نو نه دا څه نه ده نه کورونه دا خبره خدا سر په دا سر ته باسه نه دا خو خلاصه کړه خبره خلاصه کړه ها البته لا دا یو عذر دی چې را ما سره خو ټیک ته یو $3,000 دی 2,500 به ایجنټ ورکم یا 3,500 دی را سره 2800 به ایجنټ ورکم دا 1500 به زما خرچه شي پاتې شي 200 دا 200 بچو ته پریدم دا شل د جزته روم د دې کې پوره کیږي نه پوره کیږي هی شوډ ثینک اباوت دیٹ صحیح ادا 2 ګرام کار نه دی خو کله 200 په ځای باندې 300 لګین خو 200 نه سره رحمت واخله ته 200 روپیا راکا نو بچو ته 200 په ځای 300 ورکا اوس سپیشل را دي کې نور خو یعنی بازي شي نه خدای چې کور کې الریډي موجودي غوړي کور کې وی چې بورا په کور کې وی اوړه په کور کې وی صحیح خو سب یعنی تازه به تازه شي ملک پکار دی او څنګه गाड़ी लगे गैस पकार दे चेते ही नहीं बदोर गाड़ी कर दे चिकन सड़े गाड़ी कर दे खुदा दल लगटिव कर न दा टू दैट्स एक्सक्यूज इस के ना ना पकार सड़े वाला और नहीं करा हां अदर बारी लगलास ट्रक का ना लाभ लग का गुलाता नजाम बचो सही पूछो ओके فمن فرض فينا الحج فلا رفث تدغه ملګرو خدای څه وایي شرشا وای دا تاسو کوئی خدای سره څه بزنس کوئی حساب کتاب کوئی ور سره تاسو دا په عبادت ته باید چې فراخ دلای سره وکړي پھر افتر چې ختم وایي چې تاسو ولې راوړل هغه دا موضوع ډیر او شدید سره یو ځای شو ان د دې سم نو ماته هغه یو کال پرسته نو بیا دې خاص قرآن ویل ها نو زه به دا غلم بیان به ورته کړم فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق چاچ لازم قضا باندې پدې میاشتو کې حج فلا رفث نو سیکسوال ټاک نه کوي ولا فسوق سپېری چټیا خبرې نه کوي ولا جدال فی الحج آرگومنٹ دینے کے پا حج کے وما تفعلوا من خیر لا چکوئی تاو دس خیرنا یعلمه اللہ پوئے گی دیبان اللہ تعالی وتزودو تو شواق لیزان سرا فإن خیر الزاد تاجد سر بیتر توشا التقوی آغدا چپاغی سڑے زان بچ کی دسوالنا واتقونی ویرے گئی زمانہ یا اولی الالباب داخل خاندانو لیسا علیکم جناح لشتر تاسبان گناہ ان تبتغو فضلا من رب دیو سوالو چیزی منکا حج دزو ازدان سر مس سامان جوڑو التمو خرچ کر یا التنا مسزان سر راڑو واپس مقبل وطن کی خرچ کر یعنی وہ گناہ تجارت موقع اللہ تعالیٰ وی داست ناروا خو نده ہاں laws are something otherwise یعنی کدی یو ملک قانون تابانه پابندی لګي اخو بیا بل شی دی شریعت تابانه پابندی نه لګي صحیح او په انسان باندې د دوه سونو پابندی لازمي یو د شریعت پابندی په لازمي دی د قانون پابندی په لازمي نو دا خپل نشي غوښته چې شریعت ما باندې دا پابندی نه لګول سعودي حکومت دا پابندی ولې ومنه صحیح تغیر لازم باندې کوم شی غي نه پریدي ابنه وي ای خوراک ته پریدي څنګه پریدي خوراک لیسا علیکم جناح نشتر تاسو بانے گناہ ان تبتغو چی تاسو ولٹوئے فضلا من ربکم فضل د پروردگار پر یعنی مال تجارت سرا زکا حج دیکھ سلور سیزنہ کیجی بنیادی طور عبادت سڑے سر پارا جی عبادت دا پارا دویم زیارت دا بیت اللہ و دا مقامات متبرکو بلا زیارتونه پکې یعنی د بیت الله زیارت کومګه د مسجد حرام زیارت کومګه د مسجد نبوي زیارت کومګه د رسول پاک زیارت کومګه د میز د عرفات زیارت کومګه د مزدلفه زیارت کومګه زیارت معنا ملاقات خبره ده کړه نو دریم د زیارت دریم د سیاحت څه شي سیاحت څه خو بهترین سفر او بهترین معلومات دي پکې سیاحت او سلورم د تجارت سلورم تجارت زمونږ ملګری خو تیز شو هنګامو شو نو سپورت تیز شو نن دوی هنګامو
لیس علیکم جناح دی وجه اوس دی باسي ملګرو وي